الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اس منگا مخی دا ذکر وکړو چې انسان مرکب دی د دوو شیونو، مرکب دی د دوو شیونو. نمبر اول د جسد جسد او نمبر دویم د روح، او د دواړو خپل تقاضې دي. د جسد ځان له خپل تقاضې دي او د روح ځان له تقاضې دي. او قرآن کریم انسان گائیڈ کئی، رہنمائی ور کئی چې د روح تقاضې به څنګه پوره کړي او د جسد تقاضې به څنګه پوره کړي، او په دې دواړو کې به بیلنس او توازن څنګه راولي. او دغه بیلنس او توازن دا مطلوب دی موږ څو واره ذکر وکړو. بیا دویمه خبره دا خو یو شو. دویمه خبره چې مسلمان د پاره آخرت دا مقصد دی او دنیا دا ضرورت دی. آخرت مقصد دی، دنیا ضرورت دی. نو کده مقصد هیر کی او ضرورت د مقصد په ځای باندې کیږي، نو معاملات ټول اوورټرن شي، سرچپه شي. معاملات ټول څنګه شي؟ بلکې دیم سرچپه خو ورته پته نه لګي. دې سرچپه کېدو پته ورته نه لګي چې ریکارډ ورته پلاس ورکی. صحیح ده کنه فلا خان. نو صلی الله تعالی علیه وسلم ذکر کوي چې آخرت مقصد وګڼه، دنیا ضرورت وګڼه. آخرت مقصد وګڼه، دنیا ضرورت وګڼه. اها چې دا دنیا د مسلمان لپاره د مخانه ده او د کافرانو لپاره جنت دی. جنت ملګری نه خراب خبره ملګری دا د ملګری ها دا به سیدا ان کوشانو وایا کوشانو ولې د شپې من کان یرید العاجلتا، من کان غسو یرید العاجلتا چې هغه غواړي دائما العاجلتا دا زر ختمې دن کې دنیا. عاجله دا د لفظ عجله نه دی، دا دنیا چې دا په عجله تیریږي. صحیح، کوئکلی پاسنگ. انګریزي کو څنګه وایي؟ کوئکلی پاسنگ. من کان یرید العاجلتا سو چې دې دائما غواړي اراده کوي العاجله د دې زر تیرې دن کې دنیا. عجلنا له، نو الله تعالی وایي مونږ په عجله ورکو، مونږ ورسوکو په عجله سره ورکو. عجلنا له په عجله ورکو مونږ دتا فیا په دې دنیا کې مانشا دومره شی چې څومره مونږ وغواړو. ته خو ډېر شی غواړي خو ملاویږي بتا ته هغه عمر چې څومره الله ډیسایډ کړي. پته ورګه ما نشاو دومره چې څومره مونږ وغواړو. او دام چاته لمن نريدو هغه چاته مونږ اراده وکړو. الله تعالی فرمایي چې اشخاص دا ولم ز سلیکټ کوم، اشخاص دا ول او لیمټ دا ولم ز مقرروم. پته څنګه کړه سیف الله خان تاسو بدن کی خبر رااله ها؟ من کان یرید العاجلتا سو چې دائما غواړي اراده کوي د دې زر تیرې دن کې دنیا. عجلنا له مونږ پاجل ورکو دتا فیها پتا دنیا کې ما دومره اندازا نشاو چې څومره مونږ غواړو. نو سیف الله خان بغواړي چې سبا ز جاب ترشم او زما باس ماته وایي چې دا بزنس تاش. فار ایگزامپل الله تعالی فرمای نه ڈیسیژن خود کو اجل له فيها ما نشاء. سم ټایم یو سره د شپې ودی
सारो څه خبر راشي چې ستا په نامه یو ویل راوته صحیح فرید خان ته وې ستا په نامه یو ویل راوته یو کور در کوزي چالي کړي چې دا به چالي کړي خدای وبخښه څه نه دا الله تعالی ډیسیژن صحیح شو ها پورا ډېر لږ دي تعالی تر اوسه خپل ژوند کې نه دي کړی او امکان شته نه چې وګوري عجل له فيها ما نشاء لمن نريد اجاتا نريد چې مونږ غواړو نو الله تعالی ورکي هغه چاته چې چاته الله غواړي ثم جعلنا له جهنم اوس الله تعالی وایي چې د کانستنټلی عمل صرف دنیا د پاره دی د کله د آخرت سوچم نه کړي دې سړي کله د آخرت سوچم نه کړي آخرت په تور مقصد بالکل فارغات کړي دنیا ته مقصد ویل دي د ځانو ته دی ووټ کړي الله تعالی فرمایي چې دغه بیا ویری مشهور ده چې دغه بخزای کې پروتي ثم جعلنا له جهنم بیا مونږ ګرځو د پاره جهنم یصلاها داخله یې باغیتا مذموما معنا بد ویل شوی مذموم معنا بد ویل شوی فرشتي ورته بد وای الم یاتکم نذیر تا ته چا سړي ته خبر نه وکړي چې څنګه جهنم ته ورسي الله تعالی ورته فرشتي ورته وای الم یاتکم نذیر تا ته سو کوم وار در نور هغه چا در وار نه نو درکړ چې something like that will happen next in future دې بالته چې بلا قد جاءنا نذیر او راغله خو فکذبنا موږ ورته وګنه کې خدا موږ ورته ها وګنه کې خدا د موږ د پښتو یو شاعر ډېر ښه شعر ویل په دې مناسبت چې وې خدایا خلک شروان ټول په سلوري خو پیژنې لکه د کټل په شان یعنی عمل ټول خلکو د انسانانو پاتې نه دي د چاره د چار پایا نه دي چې خدایا خلک شروان ټول په سلوري قدم اړوي د حق نه خبرګوري ګوتې منډي په غړې د لسترګو بلا زور ور خپل کار کوي کده پیغوري او د فرعون په شان هر یو داوی ته جوړ دی د فرعون په شان هر یو داوی ته جوړ دی لام لباس د زمانه کو سو کو ګوري او قرآن بیا اسمان ته زین پاتې کیږي حال ته خدای تبا زمون په سر پشوري وای با خدای تعالی گلیو مچالا ہمیشہ وی په بل کتاب نسکوری صحیح اوی تلاوت زما د زړه پسترګو نکړي هاغه هم لا فخنی چې ما سو ګوري نو شکایت ته قرآن کې سره موینزا اے مولا فضل واحد قدروري خیوری څه تو خوښ شو کنه ها یعنی خود بردست ترجمانی کړی دا اوس نثار احمد به اوس نور کیسټ ناوري تش دغه لوري سورة النازعات د دیرشمې پارې دیم سورت آیت نمبر 3 والا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى هم کہتا طامہ مانا لوی مصیبت طامہ مانا لوی مصیبت لمحشر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کلچ راشی آغا لوی مصیبت یوم تا آغا ورزدا یتذکر الانسان چې انسان با دیکھو گوڑا انسان با خپل مائنڈ ویکال گئی انسان دسا کئی خپل میموری بالے بزور ورکی چیرا ما سکلی یوم یتذکر الانسان دا آغا ورزدا چې انسان با را یادول کئی ما سغا چې سسائے کڑی دا ای با خپل ذہن بانے زور اچھے چې ما دیرو دیرو پارا سسائے کڑی دا س کوشش میں کڑی دا what efforts he made صحیح and not only efforts what performance he did British کی وہی efforts means nothing efforts mean what you perform and what you produced صحیح ہاں deeds
وبرزت الجحیم اخشکار بکریشی الجحیم جہنم لمن حراغ چاہتا یرا چی نظر لگی نو دا هر یو سړي په نظر لگی انتا سکرون نشتا چې کوم دلته دنیا کړاندري دی به ملته بینایی چې کوم دلته دنیا کړاندري په سترګو دی به ملته بینایی خبره ده کړه قرآن کریم کې الله تعالی بل ځای فرمایي سورہ قاف کې چې لقد کشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفلة من هذا تر دې ورځې ډېر په غفلت کې پروت وي فکشفنا عنك غطاءك نن استماد استاد سترګو پر دې ټوله ختم کړې دي فبصرك اليوم حديد ستا نظر نن دومره تیز دی چې اهنم پوری وځي صحیح ها بل نظر مې راځي ایکس رے به واسي حدید معنا ډېر تیز نظر او حدید وای اهنتا اوس په ته وای خو حدید چې کله دسترګو لپاره استعمال شي د نظر لپاره یعنی دا داسې چې بس دیوال کې مسوده کوي دا نظر فبصرك اليوم حديد وبرزت الجحیم لمن یرا اشکار بکریش جہنم چاہتا چی نظر لگی فاما من توغا پس ہر چاگا سوک دے توغا چی تغیان کرے دے تغیان پیجنے سرکشی باغی شوے دے اور سنگا باغی شوے دے نا اللہ تعالیٰ پر خبر تفسیر کئی وآثر الحیات الدنیا چی چاڑم بنائے پریارٹی ورکڑے و دنیا والا جوان لا آثر ایثار مانا پریارٹی ورکول ترجیح ورکول اولیت ورکول چچا یعنی مقصد دارے چی ضرورت تے مقصد دے دیو ضرورت تے ازمون شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ بیجر خستہ مثال ورکو اگر بوئی دعوی مر گئی ہے داغا سی خبر دا چی دا استوگنے دا پارا کور مقصد دے دا استوگنے دا پارا کور مقصد دے خو باتروم ضرورت تے کور مقصد دے خدا شے دے بات نو دا سے کمقل سڑے بتا چرتا نہیں دلے چاہتش باتروم جوڑے کوری نہیں صحیح یعنی کہ باتروم تا مقصد ہوئی لیتا وہ خلق بیوقوف ہوئی علیکہ پلانی سے جوڑ کر کورش دے نہ کورش دے بسا باتروم ہی جوڑ کر تو ایسا باتروم مار پلے پک پڑا کو جکو سی پکی خدا صحیح شو اس خلق دا مسئلے ہاں خدای دې رحم وکړي نو مسله دا چې دا حضرت شاه رحمت الله علیه د دې قیصری او کسروی نظام یو نقشه پیش کړی د خپل کتاب کې د قیصری چې دا غوي په میس کې به کمپټیشن شروع د باتروم په تنظیم باندې د بات او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو کې په هغه انداز کمپټیشن شروع شي او هغه سامان خپلوي کوم چې د قیصر او کسرا دغه تاسو تبعی ده زما په خیال موږ دا شروع کړو کنه موږ شروع کړو الله اکبر اوله که باتروم کس خان دی او که خیر طرف غول پکې کې نور پکې سي صحیح صحیح دا یو پبلک باتروم پاکستان کې مختلف راځي چې پبلک باتروم جو نه ته پبلک باتروم پاپولیشن زیات دی پبلک باتروم زور رہی نه نو خلک غریبان هم دي بس څنګه له زور ورکړي قطار کې ولاړ غریب ها څه دا قطار کې صرف دی ولاړ نو پوښښ کوي د کنټرولولو کوشش هم کوي کنټرولولو کوشش هم کوي دیو چې پاکستان هغه د قطار کې ولاړ صحیح نو سړي دن ډېر وخت تیر کړ صحیح نه جګړه راوته نو دوی یو بل احترام ورکوم مليان به مليان یو بل احترام ورکوي نو یو وی حضرت تلرسه هغه حضرت تلرسه حضرت تلرسه نو په دې حضرت تلرسه نو په دې کې 2 منټه تیر ځنه بل وخت حضرت اوس تلرسه ما کار خلاص ها يعني خمو ثقف خلق ده نه پبلک باتروم نو سړي په وخت لږ زیات تیر نه نو بل کس ورته دروازه واله یو ځل نو په دې ځل بیا وټکوله کله هم غریب په تکلیف چې په درېم ځل وټکوله نه پر دوا خلاص کې نیول چې بار راوته یو شاکې ته وېسته وی بدتمیز زړیا باتروم کې تاسو لیدلې چې ودکې انا مولانا عمر سے مولانا محمد عمر سے پالنپور رحمت اللہ علیہ فرمائے وې د امریکای او د غرب خلک دومره بيزي ژوند لري
او دومره بے آرامه خلق دی چې وېدې ته په هیڅ ځای کې نه په دفتر کې نه بزنس کې نه کور کې نه بیډروم کې نه لیوینګ روم کې هیڅ ځای کې ورته آرام نه ملاويږي د دې خد آرام ځای باتروم دی او هغه ته رستروم وایي یعنی د علماء ابزرویشن دی راځي وایي د دې ولفظ د بس شعر او چت وې دی وجه باتروم ته وسو رستروم وایي او د دې دې کا دې کې یعنی د دې نقل کې عرب ورته الاستراحه وایي او عربو ته ورته انت بل لفظ نشته انت لك الاستراحه فاما من طغى فساسوک طغى چې طغیان او بغاوت کړي دي واثر الحیات الدنیا ترجیح اولیت ور کړي دي ژوند دنیا ته یعنی دا مقصد ګرځول دي څه ګرځول دي مقصد ګرځول بابا ډېر عجیب خبر وکړه وکته نه کان دې پچا باندې غرض سوک باندې کان دې پتا باندې غرض سیف الله خان او کګدا د بل په غول غرض نه کاس په باندې کان دې غدا باندې غرض اے پساهه کشته د هچا نه ډوبېږي که څوک نه کان دې دریا باندې غرض نو دا مالی شعر دا ورپسې دی چې دا دنیا په احمقانو د ودانا دانا نه کان دې دنیا باندې غرض او زرحمان د یار په در کې حسې خوخیم چې منشته د دوا باندې غرض نو دا دنیا په احمقانو د ودانا دانا نه کان دې دنیا باندې غرض یعنی دې نه بس پر کار پوره کی نور سره ځړن نه تړي نور سره ځړن نه تړي فاما من طغى واثر الحیات الدنیا چې ترجیح اولیت ورکړي ژوند دنیا ته فان الجحیم هی المأوى جهنم دغه سړي فائنل ډیسټینیشن دی داسې کس فائنل ډیسټینیشن سره ځکه چې دا کمقل دی دا لیونه دی لیونه خلک چرته بوزي محل ته خو نه بوزي ها سینیټوریم ته بوزي چرته بوزي سینیټوریم ورته کوم چې پاگلان ساتي ها صحیح نو ساکیات یا لیونی خلق سینیټوریم ته نو الله تعالی فرمایي چې اوسړه پورا پاگل شوی دی چې ضرورت ته مقصد ویل دی نو زه چرته کیسل ته بوزم دارالمجانین ته بوزم دارالمجانین کوم ځای الله دې موږ بچ ساتي جهنم دی نو واپس خپل سبق چې من کان یرید العاجلہ سو یرید العاجلہ چې دائما غسلا العاجلہ دا پاجل تیرے دن کے دنیا عجلنا له منگو تنور کو عجل باندې فی آدے دنیا کے ما دمر مقدار نشاو جو سمر منگو غواړو لمن آچاتا نریدو چه منگو غواړو ثم جعلنا له جهنم او بیا بورکو منگدل جهنم یسلاها دے بداخلی گیا غیتا مضموما دو مضموم مانا تا سپیرو لفظ وائی سپیرو بیزتا یا چې چاته تاسو پیغور لفظ استعمالوي کنه پیغور تاسو فرشتي ورته پیغور راکړي مړه دې مختلف وره تا ته څو چل تر سړی ته خبر نه وکړ صحیح شو حال ته ورته احساس شي وایي نو موږ خو بلګیاو خو ما ته ټول سړي ونی غو نخکارې ده نن پته ولګي چې هغه ټیکولې ونه زوم نه پته ولګي ها څنګه دی ونی د ټول دنیا له ونه نخکاری صحیح اوس دا موږ چې تناسب استاد ستړي سومانه غریبان د کار نه راغلي التنو 15 سلبي خپل سفرو کول تراله تاسو خلکو ته صحیح نه ښکاري صحیح بلا خلک به شي ځاځي غنیم دی ونه شوی سلام ادم دی ونه فرید خان دماغ شیر شاه خلا په خوانه دغه څه صحیح صحیح نو یې څه په خان دی په جینس کې د لیوان ته روان او دا اولاد بیا سوري چې لیوان درونه دي او د انسان په ډایرکټ څه مثال نه څنګه نو دا او وجه دا ده چې هغه په خپل لیونی دي او عقل من سره ورته لیونی ښکاري کته دا سنټوریم ترړ چې کوم د دارالمجانین کې مجنونانی او هغه ټول نه هغه ته لیونی ښکاري دا نه ښکاري صحیح زمانه کې وایي لیونی ته ټول دنیا لیونی ښکاري دا نو په والي ښکاري چې زه صحیح بلکې زمانه لیکره یو مثال ورکو و یو وار و نجومی پیژنه نجومی بادشاہ ته وې چې په فلاني ورځ باندې به یو هوا را انځي سبا کی
یو هوا بره الوزي هغه هوا چې چا باندې عمرګي دای په ټول لیونی کیږي نو د کیبینټ راوسته ورته وی دا څوک دغه نه بزان دی وایرس نه بزان څنګه بچو نو وزیر اعظم ورته وی زبا یو انډرګراوند ته خانه جوړه کړ چې دی هوا نه بچو نو په دغه متعینه ورځ باندې یوازې بادشاہ او وزیر اعظم هغه ته خانه ته ورننه وتل په نور دنیا هوا ولګیدا آی ټول لیونی شو صحیح اوس دای چې بلد راوته نو ټول دنیا خو لیوانه وته خدا وانه بچو ټیک ټاک نو هغه دای په مسخره جوړ کړی دا ډول لیونی دي دا ډول وسري بدالي بادشاہ وزیر ته خدای رفات په داسې عذاب وړي دی چې بل دای په شان کیږي څنګه چې برابر شو ورسره ځکه کله دا دومره لکونو خلکو میش کې خود دوه کسانو ژوند تیرو ډیر مشکل کار دی اوس دای په شان کېدل پکار دی اوس کول پکار د دې پر رقم کېدل پکار دی ناغه ورته څه پته لګوم ناغه ګرځید داسې منګي پسې چې دا غوړه د هوا په لګېدلې ناغه پیدا کړه چې کې وبوي دا غوړه د وخت لګېدلې ورته اوس کې یو جام هغه یو جام اوس کې یو جام دای په شان شو بس کار ټیک روان شو صحیح ده کنه او من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا بها وركو بدل جهنم يصلاها داخله باغيتا مذموما سپیر بیزتا مدحورا غرزول شوی پا آغی کی no one will be asking about him, no one will be taking care of him, that we should file an appeal for. Allah Ta'ala فرمائی جہنم تمہیں سو کافر ورغردو. There is no any concept of appeal. Nobody will open his file once again. This file is closed forever. دیتا ہوئی مدخور دیتا ہوئی مدخور چیزوں کی پتہ لگے گیا بس کم سے پروت نہ پروت اللہ مجھے بچ سکے. سورہ زمر لا گورا سفلا خانہ تو بیا زمر برگی نہ من اے داسې مکړه نه صرف دا چې سورہ زمر راوته بلکې هغه ظاهر اوس کوم ځای ته تاسو بوزل سفلا خان بیا مازبرګ نه مني لګ شوبه دشته groups ها ګروپونه یو الګ په کندهار کې زمر ها زمرو کو زمرود بو یا زمر اچھا آیت نمبر یو او یا آیت نمبر وسیق الذین ابو بتشیا کسان چې کافران شوی دی لا جهنم جهنم تا زمرن ان گروپس کیټګریز کې به تقسیمېږي بیل بیل زونونه ورته الاټ کیږي سبا کیږي بیل بیل زونونه ورته الاټ کیږي چې دا گروپ فلانی زون د جهنم ته ورسوي دا گروپ فلانی زون د جهنم ته ورسوي دا گروپ فلانی زون ته ورسوي د دې زپ کوډ دا دی د دې زپ کوډ دا ده نو ګروپونه به تقسیمېږي تاسو هم ګروپ وایي که نه وایي زمر معنا ګروپ او زمره وسیق اصل کې لفظ د عربي دی زمره او نو بیا فارسی ته را منتقل شوی دی وسیق الذین کفروا وبوبت شیا کسان چې کافران شوی جهنم ته زمرن په ګروپو کې حتی اذا جاءوها تر دې چې دوی راځي جهنم ته فتحت ابوابها آزاد بکړې شي پرابنسته شي دوی ته دروازې داغي وقال لهم خزنتها او وبوي دوی ته خزنتها هغه چوکیداران guards خزنه معنا guards or custodians خزانه لفظی معنی custodians او بوای دوی تا خزانه تو یہ مثل ولا او وقال لهم خزنتها او بوای دوی تا custodian د جهنم علم یاتکم دا مسئله ده علم یاتکم چې د دروازې ته ورسول شي custodian بار دروازه باندې ولاړی فرشتي وقال لهم خزنتها ادکو ګره دا سنا چې دا څه ورته شي my friend you never received any warning no that one نه دی وقال لهم خزنتها custodian بورته وې د جانم الم یاتکم رسل منکم مسترو ته ګوره الم یاتکم رسل منکم تاسو پیغمبران نور راغلي بل دا انګر ولا کافی دی دا
اینگر والا کافی دی زمون شیخ صاحب خو ساده پښتو استعمال ولا نو وی فرمایل چې فرشته جهنمی ته دغه خبرو کی چې تا د سور پیغمبر نور راغله نو وی دغه سترګي او دغه ټون زړه به تر کولې پریوږي علم یاتکم رسول منکم آیا نور آغلی تاس تا رسولان ستاسو یتلون علیکم چی لستلیو تاس تا آیتون پروردگار ستاسو او تاسو خبر کروی دا ملاقات دروز ستاسو نا چی دادا قالو نو دوی بورتوی چی بلا او راغلی خو ولیکن اوس مونگا سکڑے خپل قسمت سرا مونگا قسمت والیو ځکه په داسې حالاتو کې چې سړی دار سره نا امید شي نو څوک په قسمت ورمنډه کی ولكن حقت لیکن ثابت شویدا کلمت العذاب فیصله د عذاب للکافرین فکافرانو باندې قیلا نو وبویل شي فرشتي بنوي قیلا وبویل شي څوک وای آرډر راشي سبوشي آرډر څه تم راځي او بویل شی ادخلوا ابواب جهنم چې داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به دې جهنم کې فبئس مثوى المتکبرین ډیر ناکاره د دازای د متکبرین ځکه څوک چې د خدای دین نه قبلې دې معنا دارا چې ځان د دې دین نه بالا حسابي متکبر ورته څه کوي چې دې ځان د دغه دین نه بالا حسابي نو هم د قوجه ده چې ایون سړی داوم کوي چې مسلمان صحیح خو چې لږ مالداري د سټیټس مالکی د حیثیت مالکی هغه ته مسجدو ته راتلل مونږه تاغو نو خوارانو سره کېناستل دا هغه سټیټس نه ډېر لاندې کار دی هغه ځان د دې نه هغه اپر کلاس دی هغه اپر کلاس دی and soon he will come to know that I was in lower class صحیح نو واپس خپل سبق ته یصلاها داخلے کی بجانم تا مضموما بیزت شوی مدحورا غرزول شوی forever. No one will even inquire about him. ومن اراد الاخرة او آسو چیرا دی لري د آخرت وسغالا سایها نو ټول خلق اراده د آخرت لري ټول مسلمانان چې چرته په میاشت یو ملزم کی نو وایي چې خدای آخرت مخه کی صحیح نو ستر دې سره کار کیږي دیو جی الله تعالی وایي چې هغه سوچ اراده لري د آخرت وسعالها سایها او کوشش او ایفورټ وکړي آخرت د پاره سایها کوشش د آخرت دیکھو ګوره یعنی ایفورټ is not based upon your approach. You must know what Allah and His Messenger said in this regard. چې آخرت د پاره کم ایفورټس پکار دي دی وجه الله تعالی دا څه ونه وسعالها چې کوشش کړي دې لپاره نو کسړې پسلو کې 1% هم کوشش وکي نه کوي چې ما ډېر اهم کار کړی الله تعالی وسعالها سعيها کوشش کړي د آخرت د پاره سعيها کوشش د آخرت کم کوشش د آخرت کوشش د آخرت معنا چې الله ورته په دې انداز کوا پیغمبر ورته په دې انداز کوا د خپل اپروچ مطابق نه د الله او د پیغمبر د حکم مطابق خبر دین کړه فاولائک کان سایهم مشکورا پس دا کسان کان سایهم د کوشش د دوی مشکورا اپریسیټډ مشکورا معنا اپریسیټډ د دې کوشش یقینا تعریف شوی د تعریف معنا مقبول دی تعریف معنا مقبول دی او صلی الله تعالی فرمایي چې دا چا ځان دنیا ته ټوټلی وقف کړی دی او هغه ته مقصد ویل دی هغه هم صرف ډوډۍ خوري څنګه بعد باقي څه خو اقتصاد یا خو ضرورت نه دی هغه هم صرف ډوډۍ خوري ادا سوچ آخرت ته مقصد ویل دی هغه هم ډوډۍ خوري هټیک ته شیش کباب باندې خوري صحیح چکن باندې خوري بینز بخوري ساگ بخوري ډوډۍ بخوري لوګي ختميږي الله تعالی دی وایي چې کلن نمد هؤلاء ہر واحد دے دوارو طبقونا نمدو ورکو منگا ہاولائے دی طبقے دوم و ہاولائے ادے طبقے دوم من غطائے ربک دو ورکد پروردگارستانا اللہ تعالیٰ ورکد دا دنیا دی طالب تے ہم ورکئی دی آخرت دی طالب تے ہم ورکئی صحیح شو متاستا خبر کړه وا چې ازمنګا د پیښور مولوی صاحب وی خلک زوی ملاقات نه د دی وجه چې دا ورته فکر کې ډاکټر شو نو ډوډۍ بخوري ک انجینیر شو ډوډۍ بخوري ک بزنسمن شو
ډوډۍ بخوري که مولا شه دلګي عمر شي هغه خدایم خوار کا تاسو ته پته نشته وې د مولا خېټه خو د چرګانو قبرستان دی تاسو به چر کله کله خوري مولا خو نه جامل مشکل چرګانو خوري دعوت کې دی کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من هذا فريد خان دعوت ډېر زور شو نو خو به حج ته بیا به حج نه کوو نو بس دا لسینو ته بعد بدم ها اور خیر الله اکبر الله صحت ورکړي کلن نمد هؤلاء دا ټول نمد مونږ ورکړو هؤلاء دې ګروپ ته وهؤلاء دې بل ګروپ ته من غطاء ربک د ورکړه پروردگار سپانا وما كان غطاء ربک ان د ورکړه پروردگار سپا مخزورا ممنوع دې چانا الله تعالی په چا مې دا منع کړی نه دا کافر ته هم ورکړي کړي ورکړي د دې وجه مونږ چډم باندې آیت قران کې شروع کړو الحمدلله رب العالمین الله تعالی دا سمې رب الاناسین چې دا الله تعالی رزق ورکړي انسانانو ته دای اونوي چې رب الانبیاء والمرسلین الله تعالی رزق ورکړي پیغمبرانو ته دای اونوي چې رب المسلمین الله تعالی رزق ورکړي مسلمانانو ته دای اونوي چې رب الاتقیاء والمتقین نیکانو پرهیزګارانو ته بلکې څه وي رب العالمین یعنی هر هغه مخلوق چې څوک کم قسم پروویژن ته محتاج دی الله تعالی وایي ورکوم الله تعالی زموږ شیخ سے ډېر عجیب مثال ورکو ډېر عجیب مثال به ورکو وی عقیده پکار دا الله تعالی بیا رزق ورکوي وی ته وګوره ملګریا دا چرګ شل بچی راوړي چرګ شل بچی راوړي سار وخت وی د الله تعالی په اعتماد باندې د کوره اوږي بار راو باسي ما خامه ماړه بوزي او نه دکانداری کوي نه بزنس کوي هیڅ کار نه کوي په خدای عقیده په خلق ساره اوږي راو باسي ما خامه ماړه کوړته صحیح نو مرګري زمون په خدای باندې چرګي عمر عقیده نشته یردا بزرګان وړي خوږی خبره کوله ښا دې سره به ایمان جوړیدا انظر کیف فضلنا بعضهم تو ګورا کیف فضلنا بعضهم چې څنګه برتری ورکو مونږه انسانانو له یو بل باندې برتری ورکو انسانانو له یو بل باندې نو څنګه برتری ورکو یو له د ذهنیت برتری ورکړی دا بل له د مالیت برتری ورکړی دا بل له د قوت برتری ورکړی دا دا تولی کسه فلا خانه او ته مولي کنه سره احمد چې یو له د ذهنیت برتری ورکړی دا بل له د بدني قوت برتری ورکړی دا نو دریم له د مالیت برتری ورکړی دا خو چې اوس کوم سره مال شته نو ضروري چې سره د ذهنیت هم یو داسې لکه خرج ویږي په خبره نه پوهیږي خو مالدار مال ور سره صحیح بل سړي له ذهنیت ورکړی دا غریب سره پیسې نشته صحیح بل سړي له بدني قوت ورکړی غیر سره ذهنیت نشته نو دا ټول یو بل څه کړی محتاج کړی یو بل ته دې سره دنیا چې دی او زمونږ پرایورټیز ګډوډ شوي دي نو موږ دې تفاوت ته نه ګورو یو سره اوسه زما یو دوست دی هغه را سره خبره کوله هغه همیشه د حج ته د خلک راولي د پاکستان نه نو وی چې سکر خو وزیر صاحب نقد پیسې غوښتنه ما چې خدا کار نه کوم ایجنسی هغه چاته ورکوله چې 15 لک روپۍ ورکولې 15 لک یا سبحان الله هذا اوقاف د مذهبي امور وزیر الله تعالی را چې کفر اسکابه برخه د کو شمان المسلمانی صحیح او نو هغه انا کې هغه جرنیل دومره ډېر پیسې پیدا کړې دي خدای دې خوار ک بلینیر دی هغه جرنیل خو د افغان جهاد کی دنیا پیسې پیدا کړې نه نه بس د انسان سترګې گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور ساری دیر عجیبه خبره ته چې گفت چشم خوار دنیا دار را او واقعا نقل کړی ده چې یو سړی د کمپټیشن په حواله باندې دغه په حواله د بزنس لپاره د کمپټیشن په حواله په خپل اسمانه سورو اس ډیر تیز غلو چې نورو بزنسمنانو وړاندې ورسي چې ګولي ورکی چې وړاندې ورسي چې ګولي ورکی صحیح نو چې تنو اس دومره تیز غلو چې اس ټوکرو پړ اسو مغورځي دا ادم مغورځي دا پلي دا خاور ډکه شو سترګې د خاور ډکې وي په دې رامات شوینه پراله صحیح نو سادي بابا وای وېزان ته لوګه تر په چشمو پردو کې پیندارک صحیح او زبان حال سره دا وای چې گفت چشم خوار دنیا دار را
حالانکه بلیونیر یا قناعت پر کو نه دی خاکی ګور بس دغه دوه څه نه دي دستر کې پس مړیږي یا کوم قانع شي څه شي چې قانع لکه باندې سړی دی غریب خو دومره قانع سړی وي چې د بل چا په ملیونونو باندې ستا نه دغه ذهنیت د بادشاہي ذهن د بادشاہي شی ورسره نه پیغمبر اسلام والسلام یو حدیث کې فرمایل چې لیس الغنا بالذهب والفضه مالداری په سرو او په سپینو زرو نه ده ولکن الغنا غنا نفس اصل مالداری د زړه مالداری ده نه باندې سره هغه وی بلیونیر خدا غسل مالدار نه هغه د حریص بچوي تب وایي نه وګړي تب وایي کني وجد او باندې سره هغه بس صرف قوت لا يموت کیږي خو رزق غنا ورته حاصله ده قناعت ورته حاصل ده دا په اچھا څه کار نشته نو دا لومبنه چې د همیشه غریب په تکلیف کې ادا دنشته همیشه پر حق باندې ژوند تیري صحیح ده نو بس الله تعالی دا غواړي چې خدای مونږ ته قناعت راکړي الله مونږ ته قناعت راکړي ذلیل مو مکه رسوا مو مکه خدای ضرورت مو پوره کوي او قناعت پر راکړي صحیح ځکه چې د دین او په اخوا دا یو څه تسلیم شته چې کوم ځای بودريږي دنیا دا خپل لیمټ معلومه چې تکه بغټم نه بس آپ کو بجینیر دي وای ټریلینر پکاره یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي لو کان لابن ادم وادیان من ذهب لا يحب ان تكون له ثالثا كاولاد ادم کی یو سړی ته دوا ندای تاسو نه وای دا سلابي ولی دوا ولی اوس ولی چې دا مشه کانو شګو ډکی څه ډکی د کانو شګو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د کانو شګو په ځای دی ورته سرو ډکی کړي ولې ورکړي دوا ولی لا يحب ان تكون له ثالثا یو بالکل په آرام کې نه دی بداته غوډو کې یو درېمه پکار ده هغه درې مله تر اوسه پورې د کانو شګه دا به کله سرو کوم او پیغمبر اسلام دا خبرو کړو ولای بلو غینه الا التراب د حدیث سترګې سوای د خاطرونه قبل سره مړیږي سوای د خاورونه قبل سره مړیږي لکه د صادق وی چې گفت چشمه خواره دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاکی ګور نو دا نه چې دنیا بدله نه د دنیا محبت بد ده دنیا بد نه ده د دنیا محبت بد ده دنیا بد نه ده چې مقصد ورته وای دا بد ده یعنی څه کو بابا وای چې د دلبرو صدقې لره غواړم څنګه وایي په لخانه وای د دلبرو صدقې لره غواړم هڅه نه چې په دنیا پسې ظهیریم بابا عبدالرحمن علاقه دې په ډېر مالدار سره او خانو ده ازار خانه خانمانی په خبره درویش او قلندر سره صحیح او بل رورو هغه چیف افزار خانه دا غرون دی عزیز خان صحیح او دغه با یو درویشي ژوند تیرو هغه ورته سړیا خدای ته ورته سکور تر سره خپل ځمکه سمبالو جاګیر سمبالو سپه غم دې ورولم چې چرته به جاګیردار خلکو سره ناشته وایي هغه ملنګ ورو خو هغه ده اصلو صحیح اگر پورا ما روړی درته مینت کوم نو ته ورته یو شعر وي څه ورته فرید خان وی نشد خانانو د ملنګو سره کله صحیح وی نشد خانانو د ملنګو سره کله چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن زما استاد ډایرکشن غواړم بدل زمونږ مرګ ته څنګه کیږي چې زموږ ډایرکشن بدل یعنی که په یو ډایرکشن کې روانو خو ملګری وو خو ستا ډایرکشن یو خو دی زما ډایرکشن په قبله یو بدلېږي بس سانډیاګو ته او ته الحمدلله دواړو ته او که ته سافاسکو ته دې سانډیاګو ته ها بس دا ان لاس کې سړی اړه پرې چاوټ نه دي کمال ہے اگر تم میقات پہ انظر کیف فضلنا بعضهم تو گورا چې څرنګه مونږه برتری ورکړې دوی له یو بل باندې نو درې څنګه سره برتری دي ها نمبر 1 ذهنی استعداد نمبر 2 بدنی قوت نمبر 3 مالیت ولل آخرت یقینا آخرت اکبر درجات دیر لوی در درجات په اعتبار و اکبر تفضیلا دیر لوی در فضیلت په اعتبار الله تعالی فرمایي کدلتا چاته
ذهني فضیلت ورکړې شوی دی دنیا د پاره استعمالي دا اهم شی نه دی بدني قوت ورکړې شوی دی صرف دنیا د پاره استعمالي دا اهم شی نه دی مالی قوت ورکړې شوی دی صرف دنیا د پاره استعمالي دا اهم شی نه دی الله تعالی فرمای اصل فضیلت هغه چې آخرت کې ملاوي شي وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا ذکر بل ځای سورہ الاعلى 13 پارہ کې آیت نمبر 14 والا قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شاسو تزکا چې خپل نیچر پاکیزه کړ تزکا معنا چې چا خپل فطرت پاکیزه کړ قد افلح وګوره د فطرت چې پاکیزه شي یو وګوره د فطرت چې د دې حیثیت د ریډار شي دا لکه د ریډار دا تخیص دا شی غلط دی میکانیزم دی ورک شي دنه الله تعالی یو میټر دی سړی ته ور لګي بس دا دنه میټر ته وای دا کار غلط دی دا مکوه دا کار خلک دې ته وړاندې شي قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه ایاد کنن پروردگار پر فصلا نمنذوک والله تعالی فرمایي تاسو مسله خو بدله ده بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو ترجیح او اولیت ورکوي ژوند دی دنیا ته آخرت باندې والآخرت حالانکه آخرت خیر د کوالټي په اعتبار ډیر بهتر دی او ابقا او د ټایم په اعتبار باندې ډیوریبل دی دیکھو ګورا دو شی نه یو کوالټي یو کوانټیټي یو الله تعالی فرمایي د کوالټي په اعتبار باندې دنیا د آخرت نه بهتر نه ده صحیح او د ټایمینګ په اعتبار هم د دې ټایم د آخرت نه زیات نه دی ځکه دا کو سون اٹ ول فینیش صحیح او دیٹ از ایور لاسټینګ الله تعالی فرمایل چې تاسو بیا هم دې شی ته ترجیح او اولویت ورکوئ یو شوډ ثینک اباؤٹ دیٹ بل تؤثرون الحیات الدنیا زموږ په کلی کې یو تاجر سره دی ډېر پیسې دی ورسره سره هم نیک سره دی او زما ډېر قریبي دوست دی نو هغه یو ورځ بل ورور ته وی یاره وروره لږ سوچ په کول غواړي خپل ځان باندې هغه ورته یو لا ولي موږ مشر ورته سو لا پاکه شروع چې ډېر بل علي دی هغه ورته لا ولي یاره نن خو مقبره کې ومه جنازه راتله قاضي صاحب بیان کو قبر باندې او زما خو سترګونه وخت روانې شو او هغه داسې احساس راکړي خلکو ته چې موږ په دنیا کې روزش په پراتیو د دنیا او د آخرت لپاره موږ سوچ کول پکاري او دا دنده خو څوره زیاتې نه دا زیاتېږي او سره پکې غړ کیږي یکه خو دا بزنس په دغه را کنټرول کو لګ به را کمو اکه شروع ډیر لای دي لا دی خو وګوره د قاضي صاحب احترام کې لا سونه ورمچوا صحیح چې څوک د ملایي لا سونه ورمچوا وای چې کوم ځای خبره د لپزرا سر دیان د سر شروع کین فوران کنه پاسا کړي د هیڅ شی په پاتې نشي صحیح ده هغه په بیان کې سړي د زړه نرمي صحیح نو چې زړه نرم شي دا ټول بزنس ختم دي بیا خلکو نه خیر واړو هغه ورونه بیا ماته وي پرون هغه داسې هغه دا څنګه ما نه خندار اله نو بل ما هغه مې راوشه مالتا په ذهن کې شیطان نه ته ویلي دي بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې تاسو ترجیح او فضیلت ورکوي اولیت ورکوي ژوند دې دنیا ته والآخرت خیر و ابقا حالانکه آخرت دا بهتر دی او ابقا او دایمي پاتې کېدونکې دی او الله تعالی فرمایي دا خبره صرف دا نه چې تاسو کوم ان هذا تاکي سره دا فلسفه او دا کانسپټ لفسو فی الاولى پولا دینو صحیفو کې کومو دینو صحیفو کې صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفو د ابراہیم و د موسیٰ کے نام دا کنسپٹ ورکڑو چلکہ you should think about your akhirah which is better and that is durable not only durable but that is everlasting خبر دین کرالا واپس پر سبق کہ انظر کے فضلنا وګورا سرنګ مونږ فضیلت ورکړې دوی له یو بل باندې په دنیا کې وللآخرت یقینا آخرت
اکبر درجات دالو در درجات په اعتبار وا اکبر تفضیلا دالو در فضیلت په اعتبار لا تجعل مع الله الها آخر. اس اللہ تعالی اساسی دعوت د دین خی سو بنیادی دعوت د دین چې د دین بنیاد سره توحید د دین بنیاد سره توحید د الله یووالی. لا تجعل مع الله مجوڑ والله تعالی سرا اعلان معبود او شریک آخر بل فتقعدا گنی کی بنی مذموما سپیر او بیزتا مخذولا رسوا شوی. که خدای سره د شریک پیدا کړ نو انجام کار به سي چې ناس به ذلیل او رسوا یا په دنیا کې یا په آخرت کې او آخرت کې وساتل دي. وقضا ربک افیصله کړی استا پروردگار. قضا معنا حکم قضایی محکمه چې کوم فیصله وکړي سوکي محکمه فیصله وکړي. وقضا ربک استا پروردگار فیصله کړی دا الله تعبدو د دې خبره چې عبادت باندې کوي الا ایاه مگر صرف د الله. دا یو خبره دا یو نو معنا دا چې د الله عبادت پکې فقط سبکه دا الله عبادت پکې فقط نمبر اول او نمبر 2 په ژوندو بندگانو کې والدین سره احسان کې دا فرست پرایورټی ده. وبالوالدین ادای فیصله کړی دا چې احسان بکې والدین سره احسان مکمل احسان پرفیکٹ احسان بکې. څنګه احسان بکې؟ دا غي سلیمټ نشته والدین سره بسور احسان کې سلیمټ نشته نه. as much as you can do to the best of your power, to the level of your power, to the level of your ability. وبالوالدین احسانا احسان بکے والدین سره مکمل احسان. اس اللہ تعالی یو نقشہ پیش کړي سکے یو نقشہ چې اما یبلغن عندک الکبر کچره اورسیږي ستا موجودګۍ کې الکبر زوړوالی تا بوډاوالی تا. کبر معنا کبر سنی زوړوالی بوډاوالی. احدو ما یو د دې دواړو یا پلار یا مور او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما نموای دې دواړو ته افن اف موای ورته اف موای اف دا په داسې خبره وایي چې نامناسب خبره یې چرته واره نو کسره نور ریاکشن ونه کی خدا سکی لازم کنه نامناسب خبره سره واره چې نو که په خلی سره نه وای کم از کم د ناپسندګۍ اظهار کی څنګه یعنی دا څه کوم غلطه خبره. الله تعالی وی پلار مور چې رسوم وای دا به نه وای چې اوف ها ورته اخر کوم څه دی مخه څو د زړه یې معنا د څه چې اوف معنا ستړي یم یا آزاد وظیفه به کیږي او دغه دا زه مسله ده لومبه خو یو وره کنه. فلا تقل لهما اوف لکه مونږ وو او هغه ته اوف مکوا سمکوا دا زموږ مقوله ده فلانی ده اوف مکوا صحیح. نو اوف د ناپسندګۍ وخت کې څه وخت کې یعنی فار ایگزامپل خدا نه خاصه سیف الله خان یو خبر وکړه چې نامناسب ما وایي دا کراهت اظهار دی چې دا نامناسب خبر مور پلار چې څو وایي دا بنوي چې اوف دا بد ریاکشن دی دا څه دی بد ریاکشن دی یو او دویم اوف د درد आवाज دی چې تکلیف د وجه راوځي. اوف څه دی د درد आवाज دی چې تکلیف د وجه څنګه راوځي. لکه مثلا سړی تبینه ولې یا سر درد دی یا د خېټې درد دی یا بل تکلیف دی د درد د وجه د درد خلینا صحیح. چې ګوډا مور پلار به ناشتي نو کوشش کوه چې دغه درد دا اوف دم خلینا راونیږي ځکه ته دا اوف کې دا غزل درد دی دا اوف کې دا یې ګوډا سکی زړه دی کله پلار نه درد دی د مور خو هغه بیړه کړ کیږي صحیح. ځکه د مور خو اٹیچمنٹ ډیر زیات دی صحیح. او نشي برداشت کولی کنه یعنی دا خو نیچرل یو کنیکشن دی
دا یو نیچرل کنیکشن دی لکه څنګه ریموټ کنیکشن شي نو دا یو ریموټ کنیکشن دی جینز د وجه صحیح یعنی فار ایگزامپل یو سړی دلته دی اوس ورته ټلیفون راغی چې پلار دی وفات شي یا مور دی دا یو او اتوماتیکلی ته به ګورې دا سړي رنگ به تغییر شي صحیح دا سترګونه وشکې را روان شي حالانکه دلته نه چا پړاک ورکړل صحیح نو له چا صحیح اشیا نشته صحیح نه غمر لیدلې خو مسا کنیکشن دی هغه ریموټ کنیکشن صحیح فلا تقل لهما اف لکه مثلا سره چا پلار ته څوک د بیزته خبر وکي او دته خبر را ورسي اوه د باندې اور بل شي کنه شي بل حالانکه دغه کیفیت درم نه لري چې کنه دې سړي زما پلار ته یو سپکه خبره کړې ده خدا ریموټ کنیکشن دی وایي صرف روایت ورته ورسېدو بس دې لمبه واغسته ار دې وجه بعد اوقات خدا سوشي چې به خبره کې سړی ټوپک والی سړی نه ډزو بس اوس ته پته لګي چې څه نو صحیح ده فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما پس موایا دې دواړو ته اف ولا تنهرهما دیرتما تاسو رټل وای ک ترټل وای ترټل چې ترټایما چې بابا صحیح یا مورې ولا تنهرهما وقل لهما وایا دې دواړو ته قولا کریما خبره عزت والا خبره حالانکه دوی ته مناسب خبره وکړه تو ورته عزت والا خبره وکړه یعنی دوی ته دا څه خبره وکړه چې ډېر نامناسب ده اته ورته داسې وایي چې بابا اصل کې خبره ده چې تا خبره په ګل بدله او اصل کیفیت د خبرې ده صحیح نو کو د په دیم ده بس خاموش شه ځکه به دا باندې ریاکشن کیږي یاد چې دې دا فیل نه کی چې دا سړی ما ریټالیټ کوي دا زما زوی ما ریټالیټ کوي ما کاونټر کوي چې کاونټر تصور ورته ورنکي ولا تنهرهما بس موضوع بدلا کا انت بیا سوګه سبجیکٹ بدل کا ها بس ولا تقل وقل لهما قولا کریما نو کریم معنا معزز خبر ورته کوا همیشه ورته چې خبره کې نه څنګه بکې عزت سره بکې جی بابا جی مورې ها وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَاخْفِضْ لَهُمَا خفض مانا کتکا وَاخْفِضْ لَهُمَا اشکتک دویتا جناح الذُّلِّ دا عاجزه اڑا دا عاجزه وزر دا عاجزه وزر دا لفظی مانا دا یعنی مانا دارا چې ځان ته ټیټ ساته وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اکتک دویدوالو تا جناح الذُّلِّ وزر دا عاجزه من الرحمه پډیر رحمت پډیر نرمای او اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دا $2 دیو مکرل still you owe something to them still you owe something to them so what you have to do دعاگانے وکی وَقُلْ وَايَا رَبِّ او رب زما ارحمهما رحمك دے دوارو باندے کما ربیانی صغیرا لکه دوی دوارو زما تربیت کرو چکل زور کوٹے ما نو پا مائی دیر رحم کرو پا ما با تکلیفو د شپې بنوي کېدم دا مور بلا تناسته وه پلار به مې غریب په دا توره شپه باندې چېرته طبیب پسې و ډاکټر پسې منډې والې که نور وس به نو وړیا څه شپه کې را پاسته دم پرې واچو مشوم جاړي صحیح خپل آرام ځان باندې ونه اور سکور کړو ځکه زه په تکلیف وم کما ربیانی صغیرا رسول پاک صلی الله علیه وسلم د والدینو په حق کې بر الوالدین یعنی احسان کول والدین سره د دې به دومره ډیر اهتمام کو صحابه ته رضوان الله علیهم اجمعین چې صحابه ورته او چې او یو صحابي ورته او د الله پیغمبره مختصر غو نجی ما په دې خبره پوي ورشي د والدین څومره اهم دي چې د والدین څومره اهم دي how important they are حضور صلی الله علیه وسلم په دومره مختصره خسته خبره وکړه وی هما جنتک و نارک بس دا ستا والدین تا لپاره جنت هم دغه غواړي او دا ستا لپاره جهنم هم دغه غواړي صحیح ځینې خپل خبره بل نشي کېده دا یو آیات چې حدیث شریف تمثل مختص ورني وحب الله بحب الوالدين وسخط الله دا حدیث دی ها رضا الرب برضا الوالد وسخطه في سخط الوالد اصل الفاظ د حدیث ده رضا الرب
فی رضا الوالد وسخطوا فی سخط الوالد. د خدای رضا د پلار رضا کې پرته ده او د خدای نارضا او غضب د خدای په غضب کې دي. اوس تر څومره حدا پورې به معنی سوره لقمان. آیت نمبر 14 او 15. ووصينا الانسان مونږ حکم کړی د انسان ته بوالديه د والدینو باب کې د احسان کولو. انسان ته مسو حکم کړی والدینو باب کې د احسان کولو. اوس الله تعالی یو تصویر پیش کوي چې دا احسان کول دوی سره معقول واجب دي، عقلا واجب دي. ولې؟ حملت امه کیریان کړی دی. حملت معنا ګرځول دی. حملت امه ګرځول دی دغه انسان لمور د دوان غلاوان بلا تکلیفونو سره. تکلیف بالای تکلیف یو تکلیفونو تکلیف بالای تکلیف بنا ډېر تکلیفونو. صحیح. فرام د ویری بیگیننګ غریبی ته وامټ ولګي. ابتدا چې حمل واخلي څوک وامټ او چې څنګه دلته حمل غټيږي نو دې تکلیف هم سیوا کیږي. صحیح. بدن کې پرسوب راشي ګران شي. صحیح. کله په سر چکراويږي کله څو الله تعالی فرمایي تکلیف بالای تکلیف. حملت امه وانا على وان کیریان کړه دې ګرځولې دل مور ددو تکلیف بالای تکلیف. صحیح. خېټه کې هم بیا د پیدائش نه بعد پغېش کې وفصاله فی عامین ابیای پیور کول دتا فی عامین وکالا. نو صلی الله تعالی مور کو حکم کړی دی انشکر لی چې تب شکر کې زما. الله تعالی وای ولی والده کو دیم شکر بکې دچا د والدینو الی المصیر ما تستار وجودا. ما تستار وجودا معنا if you will not do that you will be questioned about, you will pay the price. ما خاطر روانه ځلې جج کوم او واچ کوم دي کدا کار نه ونکو نو ریټرن خو فائنل ماته ده. you will face the consequences. وَإِنْ جَاهَدَاكَ اوس الله تعالی فرمایي کله کله داسې وي چې بچي مسلمانۍ والدین کافرانی. بچي مسلمانۍ والدین او هغه والدین داسې کافرانی چې هغه دې قائل نه چې mind your own business نه بلکې هغه پرشرایز کوي دا بچي کفر طرف ته. صحیح. ان هغه ډېر فنډامنټلز کافرانی. الله تعالی فرمایي چې ایون کومور پلار دي کافرانی. وَإِنْ جَاهَدَاكَ كَاوِيْتَا تَرَا آرگومنٹس کئی علا پدے خبرہ ان تشرک بی چی شریک پیدا کے ما سرا ما لیس لک بی علم چی شرک کے ما سرا چست پاگے نہ پوئے گی نو فلا تطیعهما. دا خبر ممنع. دا خبر ممنع. ذکر حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. تو مخلوق کی هیڅ دا حق نه لري چې دا obedience شي هغه obedience چې which will cause you disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. نو والدین وی که هر څوک چې وی چې د دین په خلاف دی بوزي بیا نه خو د دین مختلفې شعبې دغه تولی کوي. نمبر 1 که بد اعتقادات طرف ته بوزي دا به نه مني. څه طرف؟ بد عقیدتی. نمبر 1. نمبر 2 فرائض نه منع کوي دا به نه مني. نمبر 3 واجبات نه منع کوي دا به نه مني. نمبر 3 سنت موکد نه منع کوي دا به نه مني. خو کله مستحب نه منع کوي دا ومنه. کله نه منع کوي مستحب نه منع کوي یعنی تاسو وې نه دا مصدر موږ باندې کې صحیح نو ریټالیټ کومه صحیح خدا خبره به نه مني دا فالو کې نه څنګه دا فریضه ده تاسو څه څلور رکعات فرض دي بیا 2 رکعات سنت موکد دي بیا 2 رکعات وتر واجب دي. د دریو کې خبره نه مې دا بدري واره کې صحیح خوسته ما خطر مانځه پسې بیا 10 رکعات نفل هم کې
صحیح نو ته نه بس کا نه پروا نه کې صحیح شو موږ له چا په حقا نه پروا نه کې یا ډوډۍ په حقا نه بسم الله صحیح شو ځکه ته بیا ریوارډ دا غي ریوارډ د دې نه په مقابله کې دا غي اوستنه پر سره پاره کې ریوارډ ده پاره هر چې فرض دی واجب دی سنت دی خو ډیوټي ده هغه ډیوټي ده ډیوټي خو نه اګنور کې دا ایکسترا ده نو ایکسترا ریوارډ په څه زیات ملويږي نو چې کوم دا 10 روپے ملويږي نو کینځو باندې به سکی خبره ده پیراله بل خبره چې په فرایض کې یو فریضه ده فرض کفایه څه ورته جنازه الموز نو هغه نه منع کوي نو به منع هغه نه منع کوي نو به منع ځکه جنازه موز په تاو ډیپند نه ده هغه شن نور کسانو کوي یعنی کته نه جنازه به اونشي چې تریمه به جنازه وشي له سر به نور درس خبره ده کړه نو ته چې نه به جنازه ده نظم جنازه نثار احمد بدل حاجی عبدالغنی بدل فرید خان بدل صحیح شوای به جنازه جان اوس خبره ده کړه وای لا فرض دی وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا او مرګرتیا بور سره کې مصاحبت بور سره کې په دنیا کې بیا معروفاً په شایسته طریقہ ایون دو چې هغه تا پرشرایسته د کفر لپاره د لپاره د شرک لپاره د بيدینۍ لپاره نه الله وي منی به نه خود نه منلو مقصد دا نه چې ډسکنیکشن وکړي ورسره نه still you are their son still you must be kind to them ته دا نه ضرب ورچي تاسو ما کفر طرف ته بوزي مقبوط ورشه څنګه بیا پر راځي ګروسري براله بابا دا ګروسري مراله او ته وایي چې ما سره چرته راځه صحیح شو ها سره چرته بوزم عمر رسول سبق دا برای درکم نہ تو ما سره دغه سي جیسس لاړ ته لګیای صحیح شو یا وتی بوت سجده کې بابا پلیز دا سټانډرډ کې بس خو ډسکنیکشن ورته نشي کې ځکه they are still your parents فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا سبلا خانه د شرشا ماته ځلوي یره په مونږ ټول مرګرو کې یو سړی چې داغه وی جنت پرمننت ما هغه څوک چې هغه فلا خان دي مورته څنګه ویل د مور چې ته په نیمه شپه وای چې پلانې شی بر الله دې او دا پټولن کې پیدا کیږي چې فلا خان کستړې هم بس ورن راو باسي رواني اخر دوی وې بس د بوډاګانو خو زېنی چې فلا خان ته وی چې مال به یو کټ را پیدا کې او هغه شانه د شیرزاد مورته کټ چې دی صحیح ویسے بولا خان غریب یو کټ راړو د ډای وخت نشو وینا هغه ځان په غریب سورن درې لا هغه وړ کټ راړو وې کاغه ورته ډیر وی چې مور دا کټ تر هغه ډیر به تر دی نه هغه ورته سه بولا خان غریب به سورن درې لا او هغه دوکه هغه څنګه کوي او چې ماشین درون بل رسول راغلی نه دا ډیر غلط خبره ده او شیرشاه دې کې خیانت نه کړ وی یقینا چې غړم به ورته کم کټ راوړ هغه زمون ترغه وی ډیر بالاو زکه نه ګران او شرط ده چې شیرشاه خو هر ځای کې د کور کوم چل کوي ګره نو چې سیف الله خان چر نه کو چې اعلی شو وغیرہ اړه خو زړه دماغ خدا شي چې خبره پرې نه بس پرې بس دغه په دماغ کې داو چې هغه شایسته کړته هغه بلوړي غریب به پته اور درې لاړ چرته ما ځان کړ ټول خپې ولا کته چې بالکل چې خو کوم څه فرق نه کوي دا به بدل بیا لاړ نه دا ډېر کمال خبره ده کمال چې بل دی ها دا شوت اولادونه یې دا کشر ریشي دا چې اصل دغه څه دی بیان دا څه نه او صحیح هغه اٹیچمنټ وی کنه هغه اٹیچمنټ وی یعنی دا کشر اولاد چې دا مور ته پلار ته چره مشرکیږي نه صحیح بلکې اولاد یو مور پلار ته کله مشرکیږي نه ای هغه چې ورته ماشوم ښکاری دا مش اولاد خبره کوي دا کشر به شنه
دا زمونږ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا عمر او یا کاله مور لا ژوندی وه صحیح اپا کټ کې به غریبه صحیح او یا کاله عمر یو شیخ الحدیث صاحب ډېر لوی سړی و پاک زمونږ شیخ صاحب ډېر لوی سړی و نو هغه یعنی دا غزوی به کله وي یو خو یې انام وده که نه چې شیخ الحدیث صاحب مدرسه کې لږ زیات وخت تېر کړي نو هغې یو قیامت جوړ کړی هغې یو قیامت جوړ کړی وی کله ما ته آواز کوي کله بل زوی ته آواز کوي کله بل نوسي ته آواز کوي وی حالانکې مونږ خو نوسي یو او زمونږ زامن یې کړنوسي دي هغې وی کړ هغې ته به وایي یا لکه هغه هلکې سار چې د هغه غم وکړي شیخ الحدیث صاحب د هغه شان د په نظر کې هلک دی نو اولاد کله مور پلار ته او دغه وجه ده چې د مور پلار د مرګ د دې د اولاد ژوند سره هېڅ تعلق نه که دا اولاد او یا کاله عمر ته ورسېدلی خو چې پلار یې مړ شي د ځان داسې یتیم محسوسوي نیچرلي لکه چې دی اوس د شلو کالو هلک شي دا اټیچمنټ دا الله تعالی نیچر داسې ډیولپ کړی دی ژوند کې والدین او اولاد سره بعض وخت والدین ښه ژوند لري اولاد ښه ژوند بعض وخت کسان څه دي والدین ښه ژوند لري مور نه اولاد ښه ژوند لري والدین د ژوند څخه ښه دي یو ښه ژوند کوي نو باید چې ورسره پرووایډ کړي چې ښه ژوند ورکړي او ذمہ داری ده چې تار فیسلیټیز پرووایډ کړي او بالکل دا ځان د خور ته پرووایډ کړي باید چې ځان ورته ښه ژوند پرووایډ کړي سیف الله خان غریب خو په ځمکه باندې کېږي که څنګه سیف الله خان ما ویګره به احترام نه وړي وصاحب ما فی الدنیا معروف ملګرتیا کوه دوی دواړو سره دنیا کې ډېره شایسته واتبع صلی الله تعالی فرمایي چې دین په اعتبار باندې با والدین ځان له کرایټیریا نه ګرځي د دین په اعتبار به دیندار ځان له کرایټیریا ګرځي واتبع فالو کې با سبیل من اناب الیا لار د هغه چا چې رجوع لري زما ذات ته یعنی د نیکانو خلقو د دین په باب کې به اتباع د هغوی کې خو احترام به چا کې د والدینو به زیات کې ثم الی مرجعکم بیا ما ته واپس استاسو ده صلی الله تعالی فرمایي چې کوم ځای چین ته راوکړو چیټینګ یې وکړو نو ما ته ګوره واپس ده فونبئکم التبد خبرون بما کنتم تعملون پاغه عمل چې تاسو کولو نو که سکین ته راوکړو کټ خرا نړو که کټ ورخه رانړو ان الله تعالی بیا تاسو کوم چې دا یو ځان له خبر پیدا کړو اخیری په لوړو دا کړو سپرینګونه پکې راوته واپس پر سبق سیف الله خان تا جنتو گٹ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ادوی تکټ ساتا وزرد عاجزای من الرحمه پنرمای باندې وقر رب ارحمهما وقل اوایا او رب زما رحمو کې دې دواړو باندې کما ربیانی صغیرا لکه دې دواړو زما تربیت کړو چې زما شوم او صلی الله تعالی فرمایي دا ټول عملونه بکې خو it must be from the depth of your heart from the bottom of your heart صحیح دا به صرف شو اپ ته پاره نه کې دا به سره وځي کې د زړه د اخلاص دی وجه الله تعالی ورپسې وي چې ربکم عالم استاسو رب عالم دی بما پاشه باندې فی نفوسکم چې کوم شی استاسو زړه کې دی ان تکونو صالحین که تاسو نیکان یې خالص الله د پاره کوي د زړه د اخلاص فإنه یقینا دا الله کان للأوابین دې دې اچا د پاره چې رجوع کوونکی دی الله تعالی ته اواب معنا رجوع لرون کې الله چې هر کار کوي د الله د رضا لپاره د اواب وي درسوي دته اواب فانه کان للاوابین غفورا دغه الله تعالی دې رجوع کوونکو د پاره بخون کې واتذ القربا حق اوس مراتب دي اوس څه دي مراتب دي درجات دي وآتِ ذل قربا اور کوا ذات ذل قربا رشتہ دار تا حق او حق داغ نو اسما تاسو ته ویل چې درې قسم رشتہ دار دي یو هغه دي چې تاسو سره یوټرس ریلیشن هم دي او نکاح ور سره حرام دي یوټرس ریلیشن هم دي دته وای ذو رحم محرم
ذو رحم محرم. ذو رحم مانا یوټرس ریلیشن، محرم مانا پروهیبیټډ اور سره نکاح، لکه رور، خور، تر، تاسو تر وای کنه وای، اکا، خاله، عمه، ماما، دا خلک چې نکاح ور سره نکی، نو دا ذو رحم محرم دي، یعنی یوټرس ریلیشن هم دی، صحیح بلډ ریلیشن دی. نمبر 2 نکاح ور سره حرام دی، نو دا فرست کیټګری ده. دویم ورپسې ده ذو رحم غیر محرم، یوټرس ریلیشن خوشتا خو نکاح ور سره حرام، لکه کزنس. اوس کزنس سره یوټرس ریلیشن خوشتا پلوړه باندې انا دی یو ده، ها نیکه دی یو ده، خو نکاح ور سره لکه راکالو د عملو د خاللو، نو نکاح ور سره، نو دا دویم کیټګری ده. او دریمه کیټګری محرم غیر ذی رحم، چې نکاح ور سره حرام دی خو یوټرس ریلیشن ور سره نشته. وای فرق خان لکه رضائی مور، رضائی خور، رضائی مور، رضائی خور، یوټرس ریلیشن ور سره نشته، یوټرس ریلیشن ور سره نشته، خو سره ور سره نکاح ور سره نکېږي، فرع ور سره نکېږي، نکاح ور سره نکېږي. څنګه نکاح فرع ور سره نکېږي؟ نو دا دریمه کیټګری ده. نو بس دا بدغه درجات سره ساتي چې لومبه حق د لومبه طبقه دی، دویم حق ورپسې د دې دریمه طبقه دی، بیا د دریمه طبقه دی. خبره دین کړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، یا سبحان الله، دی غزوه حنین کې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته یو بوډا را روانه و. څوک را روانه؟ یو بوډا د غزوه حنین د فتح نه بعد حضور علیہ السلام چې څنګه ونی ده، نو فوراً ورغه، اول خو خپل داس چادر خورک او بیا فوراً ورغه تندی باندې شپل کړه، بیا الله تعالی ولي و د پیغمبر صادر، د چا صادر؟ د پیغمبر صادر. اوس خلک ټول یې ګوري چې دا سورۃ د مقام او د مرتبه خدای چې د دوړو جهان سردار هغه ورته صادر او داسې ورغه او داسې احترام سره فلان فلان صحابه یو بل ته پوښتنه کوي دا څوک ته؟ حضرت ابوبکر د پیغمبر علیہ السلام رضی مور دا، حضرت حلیمه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پایو مور دا، رضی مور دا، ورته مور. نو څنګه اوس بری طبیعت شي مدینه منوره ته بوز ناغي ان الله طبیعت نه کی صحیح. بیا لټران شي جاء رسول الله صلی الله علیه قبر انتظار جنت البقیع کې بکتلې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها صحیح. او په دغه غزوه حنین کې یو بل خزه هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تر روانه و، نسبتا ځوانه و، بوډا نه و، نسبتا ځوانه و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو د ورکوټوالي نوم واغست، چې ورته د ماشومان کې ماشومان واره درونه خويندې نوم کې دي کنه صحیح. پیغمبر علیه السلام ته نه روانه ده، حضور علیه الصلاۃ والسلام په زنانو ته نه بکتل نه، حضور علیه الصلاۃ والسلام د اسلام دې کتل ناګه چې ورته هغه نوم واغست ورکوټوالي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته داسې وکړه په فلانه تفلانای حضرت حلیمه نور وا، پیغمبر علیه السلام خور وا چې حضور علیه السلام په څنګه کې زنګو رضای خور وا صحیح. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر احترام ورته ورکړ، دا خو ما مشره خور ده صحیح. او بیا دغه وجوه سلور زر جنگي قیدیان، سلور زر جنگي قیدیانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د خور وې دا خو زموږ قبیله والدین او څوک دي؟ دا خو زموږ قبیله والدین. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوښ وین خورې باید چې لږ ساعت وړاندې دې ما ته اپروچ کړی وي. اوس خو مسله ټوټلی زما په لاس کې نه ده، قانون لږ چینج چې تر څو پورې لا ما دې تقسیم کړي نو په مجاهدینو باندې، خو ټوټلی مسله زما کنټرول کې و. and I was supposed to decide صحیح as a ruler I was supposed to decide to release them for free. خو چې ما تقسیم کړي دا غي ملکیت وګرځیدا، دا غي اونرشپ پر راغی، څه پر راغی؟ دا غي اونرشپ پر راغی. وی اني هاو نو بنو هاشم کې وی خپل قبيله خلکو ته وی تاسو خپل قبيله باندې غوښتلې زور رسی کدی رسی وی زما چې کوم دي اونرشپ کې او استاد چې کوم دي اخو ریلیز کړي بنو هاشم هغه ریلیز کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خطاب وکړ صحابه ته، وی دا زما خور ده
دا زما خور ده دې ماته ډایرکټ داسې ونه چې ریلیز کا بس صرف یو خبره وکړه دا زمون قبيله والے دي دا ټول خلک څوک دي دا زمون قوم والے دي دا زمون قامیان کزنز دي زمونږه دا زمونږه کزنز دي نو یو اوس حق تاسو ځکه ما تقسیم کړی دي نو تاسو ته څوک فارنو کاسٹ ریلیز کول شي یوجر من عند الله الله بولا اجر ورکی الله بولا اجر ورکی خو حق تاسو رضا پر شرایط کوم نه که څوک فار فری یعنی فارنو کاسٹ نه ریلیز کوي I will pay them I will زه قیمت ورکم صحیح نو ټول قیمت اوس نشم ورکوله that is due دا ما باندې پور دی زه به ورکوم او صحابه هغه پیغمبر یو اشاره ته وکړل ایبه پیغمبر یو اشاره ته کتل یو بل ته پیغمبر حضرت والسلام رشتہ دار دي دا غوډه ته هیله قوم والي سنور زر غلامان او وینځي دا په یو ورځ باندې آزاد صحابه په هر کوم لیک بل تفصیل کو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا حمدنا بالقران جمله ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحانه وتعالى الليل والنهار الله خير حافظ سکلا خانه توم بیگانه راغله او فرید خانه توم نه راغله بیگا پندره